ترو مسله دا ده چې ډېر خلک اکثر د سجدې په حالت کې یعنې په سجده باندې پراته او د سنګلې دا مټې دی په دې ځمکه باندې لګولي وي. یو مسله دا ده نو د نارینه سجده به څنګه او د زنانه دې باره کې ته خبره کوم. دویم نمبر مسله دا ده چې اکثر د سجدې په حالت کې ډېر خلک دا خپې راوچتوي، دا پنجې اکثر د دې ځمکې نه بري، دې باره کې ته خبره کوم. ډېر ملګري اکثر دې باره کې تپوس هم کوي چېرې مولانا صاحب او تاسو په دې باندې خبره وکړئ. اکثر موږ جومات کې وایي داسې خلک وینو چې هغه سجدې ته بلکل پړیخ پراته او د لاسونه مکمل دواړه په دې ځمکه باندې لګولي. نو آیا د دې څه حکم دی؟ نو اولنۍ مسله دا د محترمو چې د نارینه او د زنانه په سجده کې فرق دی. فرق دا دی چې نارینه سجده کوي نو د ده د لاسونه به د دې ترخونو نه د دې بدن نه به هم لږ جدا وي او د ځمکې نه به هم بره وي. که ده د لاسونه داسې د بدن سم لګولي او د ځمکې سم لګولي دا مکروه عمل دی، دا عمل مه کوئ. ها دا ښه خبره نه نارینه دپاره. اوس زنانه چې کومه سجده کوي نو هغه به د خپله یعنې چې کومه خېټه ده دا به د پتونانو سره یو ځای کړي او لاسونه به په ځمکه باندې هغه لګوي زنانه. نو ابه داسې پړیخه ځکه چې دغلته هم شریعت د زنانه د پردې خیال ساتلی، ابه د نارینه په شانتې څنګه چې نارینه سجده کوي دغه شان به زنانه نه کوي. زنانه به د سجده کې دا دواړه خپې نه وي، دا به یعنې د ګس سیټ ته وباسي دواړه خپې او بیا به هغه داسې د خېټه د پتونان سو یو ځای کې سجده کوي او لاسونه په ځمکه ولګي داسې پړیخه دغه شان سجده به کوي. او نارینه به ښه نیغي دغه شانتې او د لاسونه به یې د بدن نه هم جدایي، داسې نه بعضې کس پکې دا چل کړی دا چل نه، بس صرف د دې بدن نه به جدایي او د ځمکې نه به بري، ځمکه باندې به لاسونه نارینه دا به نه لګوي. ها زنانه به لګوي، نارینه به نه لګوي. یو مسله دا وه. دویمه مسله دا ده ډېر اکثر په دې جوماتونو کې اکثر ډېر خلک داسې وي هغه سجده کوي او په سجده کې خپې چوتوي. دا تپوس هم شی و. نو دا خبره به تاسو یاد وساتئ چې یو سړی سجده کوي او ټوله سجده کې د ده خپې بره وي نو سجده یې ونه شوله، سجده دا ونه شوله. اوس یو کس دی هغه سجده کې خپې چوتوي او لګوي، بعضې پکې داسې وي څه ټایم کې چوتې کړي بیا ولګوي. نو چې عذر نه، اوس یو سړی د هغه عذر دی، عذر والا خو ځان نه خبره ده، خو چې عذر نه دی او ته خپې چوتې او خپې لګوې نو دا مکروه تحریمي دي، یعنې دا هم حرام و تنزي، دا کار مه کوه، سجده دې پرې خرابېږي. او که ټوله سجده کې د چا خپې چوتې وي، بعضې کسان دا پنجې چوتې کړي سجده یې کړي که نه هلته سر ښکته شوي سجده خو وایم ته چې تندی په ځمکه لګې نه هلته به دا خپې اکثر راوړي. نه خپې اکثر د دوی چوتي دا پنجې چوتې وي، بعضې پکې یو ګوت هم نه یې لګولي. نو چې هلته دې خپې چوتې وي نو ته هغه سجده غونډه سجده دې ونه شوه. نو چې سجده دې ونه شوه ډېره ښه مسله ده. ګورې ها ته سجده دې ونه شوه نو مونځ دې ونه شو، ځکه سجده خو فرض ده. نو چې فرض دې ونه شو نو غوڼ مونځ دې ونه شو نو دې مسلې نه اکثر ډېر خلک خبر نه وي. دې سجده کې دا دوه مسالې راغلې، یو به لاسونه نارینه دا به بره ساتي، بدن هم جدا ساتي او دا ځمکې نه به بره ساتي، او زنانه به یعنې بدن سره لاسونه جوخو او په ځمکه باندې لاندې به لګوي. او بله خبره دا ده چې د دې خپو خیال کوئ. ډېر خلک داسې وي اکثر د خپې راچوتې کړي، دا پنجې چوتې کړي سجده باندې پروت وي خپې چوتې. نو چې خپې چوتې وي او ټوله سجده کې نو که غونډه سجده ته کې دوه سجدې دي او د سجدې په حالت کې د یوې سجدې په حالت کې هم ستا ټولې خپې چوتې وي نو سجده دې ونه شوه، نو فرض دې ونه شو، مونځ دې ونه شو. دې مسلې نه ډېر خلک ناخبره دي. دا مسلې یعنې دا په خپله باندې په دې ځان پوهې کوي او نورو ته ورسوي. الله خوشحاله کړي.